ډوبه شوه. خدای خبر چې دا سر خوړلی به چېرته دی. ودرېږه پټېږه وړي. هماغسې ناوې ته او دلته ته خو ما داسې لیونی غوندې ښکارې وایي. ګوره چې ما ته لیونی ونه وې زما په مخ کې څوک بدماشي کوي که نه نو بیا په ما پیریان راځي او تا ته پته نشته چې هغه پیریان څومره خطرناک دي. نه 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 ته دې خپل پیریان مه راوله ښه زه به ستا په مخ کې بدماشي نه کومه. راځي دننه راځه. او بله خبره دې وکړه زما به هره خبره به دي ځای به جارو کې لوښي به اینځې تنور به لمبه کې او منګي به راډه کې تل دې وي دا د بوتر غاړه ما ته رامخکې سترګې مه کوې کوه سترګې مه کوې کوه دا زما بدماشي دا واله زما بدماشي ښه دا واله وځو راځي راځه یا لکه قدرت الله زما نوم مطلب اشنا زما پلار مطلبي زما نیکه مطلبي یعنی مو خاندانی مطلبیان مون اجونه کړي دي روجې نیولې دي زکاتونه م ورکړي دي خیراتونه م کړي دي خو د آخرت دپاره نه د خپل مطلب دپاره باندې خوړلی او که نسوار دی اچولی بیا دې خوله ټینګه کړه اخي خان وتخنېدم تخنېږه مه وشرمېږه ورشه اعلان وکړه د خیرات منډه دیدن پہ گرتا راشا ما پا منگی کی پراٹی راوڑ دین گرتا زمرا پس راشا منگی مدو دین رملا میں ما توینا دا څه کوي؟ دا مې د ګلال نه منګي واغسته. دا یو منګي ماله راکړه زه به ونیسم. مهرباني ونیسه یاره څومره خوند به یې کړی وی چې زه ښځه وې او ته سړی وې. داسې وې ته؟ نه 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 هسې خبره مې کوله که چېرې دا څه اصل کې یاره موږ د ولي اوبه څښو دا د ولي اوبه لږې سپکې د بوی اوبه درنې که زما منې نو تم د ولي اوبه څښه ولې چې د ګردو دپاره ډېر ښه ښه ځه ورځه راکړي دي ماله دا منګې مهرباني السلام علیکم دا منګي دې نیسه شابه ځای ولې ونیسم ورشاته په ګڼوچ کښېنه خدایه دارانه ده وای ډوبه شومه تا خو مې ما نه مور په جهیز کې راوړی او تا زما د جهیز منګی مات کو نه نو ما څه د کس ته خو نه دی مات کړی درونو را راوښویدو نه نو اوچ منګی دومره درنو دی کې خو تا اوبه نه دی راوړی نه تش دومره درونو نو ما پکې اوبه ځکه راوړی یو اعلان وورئ مطلب اشنا خیرات دی او ټول کلي ته اطلاع ده چې تاسو راشئ د خیرات ولیدو اوس زه شابه او ما له وریجې روړه شابه ځه تش را نه شي کور ته اوس بیا به زه په خیرات کې وریجې غواړم دا ده لار ده دا اوس وګوره غاړې ته مې تمانچه مچولې ده کره کول مې په مازدیګري ایښی دی او زه به اوس پردي خیرات له ځم او ښځې له به دې غټې وریجې کور ته وړم څومره د شرم خبره ده وایه السلام علیکم ارسله خانه وعلیکم سلام څه سوچونه دي یار استاد ته څه ووایم غټه مسله را په سر شوې ده زه روان وم خیرات له ښځې راته فرمایش وکړو
چې ما نه هم د غټې وریجې راوړې اوس پردي خیرات کې به زه خورم او که زه به یې کور ته وړم یو خبره راته کوم خو که منې وایه وایه یار ستا به مو منم وایه دلته یو مشوره خان دی ډېرې ښې مشورې ورکوي که زما یې منې غله ورشه زه نه لاړم د الله په امان لکه سید دا خو به زما مسله حل شي مشوره خان له ورځم دیدی نن مالا غټې وریجې د خیرات رانوړي نو لاکې په دې کور کې پرېږدم دا ته څه وایې مشوره خان کاکا زه د یوې نه تنګ یم په اور کې دې ولاړ یم ته راته وایې چې بله وکړه نو ته مشورې له راغلی وکړه نه 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 زه راغلی خو مشورې له یم نو بیا دا غوږ دې را دې خوا دې خوا راشه مشوره خان ماما په دې خبره کې دې وزن شته وزن نه پوره 2 منه خبره مې تا ته وکړه راوباسه زما فیس زه د خیر ارسلا خان ور یم درته کونډي کړی دی اصلي چې ور ډبو مو د کچا خو به راپاسي بې عزته مې نه کېږي ما خو لا وریجې مې راونړې اوس څه وکړمه خپل کور مې دی رخصه ځه خپل بادرنګ دې خرڅوه ورشي نروجي خو مې راونړې اصل کې ما هلته تمانچه مې اچولې وه کراکول مې په سر و داسې خرش پرش کړي وو نو مې شرم راتلو څنګه مې ترې پوښتې وې نه نو ته په تماچه څه کې ته پیشو د میو نه یېرېږې واه ته به هر زما د روب نه څه خبرې چې زما څومره عزت دی څومره دبدبه ده او څومره روب مې دی زمینداران زما په نوم باندې ګاڼی ګرځوي ګجران زما په نوم باندې میخې لشي خو بس افسوس چې تا ته څه نشم ویلی درته وایم چې څو دې وریجې دې کور ته نه یې راوړي نو رانه شي شابه ځه نه لاړ شم زه درته وایم پیمان زه اوس لاړ شم وایم ځه که نه ځه ګینې نور درپسې جاړو راځي ګورې تختیا تختی ته څوک یې او دا خلک څوک وو زه د ټاپې خور یم خدای خبر چې دا څوک وو چې ما پسې لګېدلی وو ټاپه دا ټاپه څوک دی هغه زما رور دی ته هغه منګو والا یې که نه په خدایا منګي م ورته یاد دی تا زما عزت بچ که ستا ډېره ډېره مهرباني ته به لږ ما کوره پورې پرېږدې او جاو راځئ راځئ تر کوره هم پرېږدم راځئ راځئ چې ځو دا ستا کور دی جی جی لالا لالا ته دا څوکه دلته ودرېږه زه یې ګورم ښه لالا
تو نمونه نه خو داسې معلومیږي چې درې څلور کسان دې وژلي دي دا راته ووایه چې ته زما خور څنګه پیژنې یارو که زه ستا خور والله که پیژنم بیا زما خور نه جي هغه ما پیژني اوس په پته ولګي خورې وای خدایه وخورې لالا زرارسه जी लाला خورې دې تا پیژني او که ته دې پیژنې लाला مونږ دواړه یو بل پیژنو بس ٹھیک ده زه ځم او په دې سات ملا راولم او ستاسو دواړو نکاح تړم ونه خوځئ لکه ګورئ خبر ورا ته پاخوسا پاسا وای لا خوشم دا ستا غرورو دا خو پوره شدت او فرعون هم پسې بترو اسه شو د سرکس میلو نه نه هغه د زړه نه ډېر ښه دی او بیا سیم اوس خو ستا زما واده کېدو والا دی که نه زما په مخ کې څوک بدماشي کوي که نه نو بیا په ما پیریان راځي او تا ته پته نشته چې هغه پیریان څومره خطرناک دي نه خبر وره اخوا چرته دې خوا راځه که نه اسم لالا په ملا پسې تللی دی راځه وای لالا غټ ورجینو سم قهر هغه چې د کور نه تښتېدلی دی نو تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی راته ښکاري لالا جوړې دویم واده یې کړی دی نه لالا لالا وایي ما خالي ویېروه بیا خو به زه کونډه شمه دې خبر در سړی چېرته ورک شوی دی स्कम है वाले स्कम है अरे वाह ता समाद करकुल बेइज्जतियों का ओ नो दा तुमरा दुना दा वाली दा असि مخكشة للتندا جراب بريد بريد شامة مخكشة نظم قوتا والله هيك يعرفش مخكشة دي حالات تقولها استعبد اني مش بقر زيادة تقول مخكشة زي نظم تما اقولك يا اخي مخكشة وين مخكشة تيني مش بيت تقولها استعدي قرزيدو تقولها حالات فراتي شاب ودشا पकूर की मित्र पकलार पे दी कलरा बानी मंगी आड़ा के कलरा बानी सके अब रोज खुदा बानी टूल कूड़ जा रुकले जब शा रिंगा मकावा अब वक्त खुले चिंगनी वाली नो दामोस कूड़ दे जो कुछ बारू जो मनोस्तो बानी म्यूजिक राता पता वरी से जनते रोमा ता खुरा बस बल्ले से खबर बानी चित्रा रहिस्ती ودش شابا ودقيق شابا ودش ودقيق خبر خدا پوهیږي
نو ته به ما نه تر څو پورې تښتې؟ صبر وکړه، ته به کور ته راځې او که نه؟ دومره یېرېدلې ولې؟ چېرته تللی وې؟ ما ګزار نه کړي، زه واده ته تیار یم. تیار یم. نه مړې، دا خو داسې خبره نه وه. نکاح شوه، واده شو، نو څه کې دلته به ته اوس ټول عمر پروت یې. شابه یروره، دا ځای ښه دی که نه؟ لږ په امن کې و یار. که څه مصیبت در باندې راغو نو زما نوم اخله، اواز راکوه. یرو کې ستا نوم څه دی؟ میخه که سنډا؟ ټاپه. ظالمانو دومره په تیزۍ کې م راله واده وکړو لکه ډرون حملې. مجبوري ده، زه ورځم. خبر وره، زه لږ کپړې چینج کوم بیا راځم. ورشه څنګه حال دی؟ اوس خو مې اوښې که نه؟ وای شیطانه، دا مه کوه که یا لکه کوریا لاړ شو په جومات کې اعلان وکړه، ووایه چې د مطلب اشنا خیرات دی، خو چې یو هم درنه پاتې نه شي ټول ځان زره راوله. زه ورشه زما نوم مطلب اشنا دی، زما هر یو کار د خیر دی او که د فساد دی، خو چې زما پکې څه نسو پیدا وي نو زه یې کوم. ځه ورشه وبسې. الخمسة الخمسون. مرحبا. په سعودي عرب کې ریالونه، په دوبۍ کې درهمونه، او په پاکستان کې تش بمونه او د مخ مروت خیراتونه. ګوره ځوانه، ویزې ډېرې ګرانې شوي. ما خو د ښځې کالم خرڅ کړ او په کور کې مې یو غوا وه، هم یې خرڅه کړه. مهرباني وکړه زما دې رول له د ویزې څه چل وکړه. ګوره ځوانه، ته هېڅ فکر مه کوه، پوره یو کم 50 ویزې مې را روانې دي. که څنګه جي صاحب؟ مرحبا. صحیح وایې ته. دا مطلب اشنا خیرات دی او ټول کلي ته د اعلان دی، چوري جوله راشي وخورئ. الخمسة الخمسون. دا مطلب اشنا پکې دا څوک دی؟ دا زمونږ د کلي یو خان دی، هر جمعې ته خیرات کوي او بوټونه هم ګټي. دا بوټونه پکې لا څه شی حاجي صاحب؟ مرحبا. دې کې هر څه وي، مزې تماشې هر څه. مرحبا. وعلیکم سلام. او عربي وړ خو به زه تعالی خامخا در کوم، ولې چې تا به موږ باندې حق دی وروره. او عربي په خیر، تعالی خو به انشاءالله ور درکوو، تا ته خو درهمونه دي جي. عربي تعالی به ور درکوو. خیر عربي، تعالی به موږ درکوو. ها تا سره خو درهمې دي، درهمې. خیر عربي، راځه تاله بوټونه درکوو چې وګټې خو یو 450 ولې. او ربي دی، مونږ تابعدار یو. السلام علیکم. بوټونه به راکوئ د خیره سره ګورئ ښه؟ واه. عربي صاحب، ما وی زموږ دا ویزې دا کار وشو که نه؟ الخمسة الخمسون. دا د خلکو سلامونه، دا بوټونه به زه خامخا درکړم.
تاسو دا شکار وکړئ چې تاسو ځئ تاسو یې زه به تاسو ته ملو شم راځه لکه حاجي صاحب دا اوټونه خو به راباندې خامخا ګټي مرحبا مرحبا او حسان کار دی ته مر جمعې ته خیرات کوه او بیا ګوره مزو ته او الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون حاجي صاحب نو بیا لاړ شه راوړه دیګونه چې وشندم درهمونه بلکې ریالونه الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون उसे के दिल दर्द एहतराम का څه سوچونه کې نه سوچونه مې نه کول هسې سوچ مې کولو چې ګوره دا جاړو د شپې وهل دا اوبال دی ښه خو بیا هم غولی مې دله پاک کړو زه خو دې جارو کو که نه ورشه اوس تنور م واچوه تنور ځکه نه څه ته ولاړې راځه ما ته وګوره زه هغه کور ته نشم تللی ولې زه تا ته څنګه ووایم هلته کې بلا ده بلا بلا د څه بلا زما دویمه ښځه ستا بله ښځه م شته دی او تا دې نه مخکې واده کړی دی اوس د لالا تواس کومه لالا چپ چپ خدای او رسول ته وګوره هغه جلاد ته خو ما اواز کوه که نه ما ته وګوره زه د خپلې دویمې ښځې نه ډېر زیات تنګ یم ډېره بدتمیزه او بد اخلاقه ده که تا زه د هغې نه خلاص کړم که نه نو ما دې خدای وویده چې عیش به در باندې وکړم عیش ښه نو دا خبره ده اوس زه پوه شم او دا چاړه آفرین اوس راته د ټاپا خور ښکاره شوې زه آزاد شو مدار ځینه اوس ته پوه شو هغه راځه چې ځو راځه خدای په خیر که اشنې کیلې راوړي ولې زه درته ولې ویم دا به درته پخپله ووایي که نه ووایه ورته ولې ستا خوله ماته ده څه زما خوله کې ګومړي دي دا ګومړي بېرته زه سره وباسمه توبه خدایه ما ته خو زما پیر ویلي چې یو هفته به ښځې ځان سره خبره نه کوې زه چپ ای جینې څوک یې ته د ارسلا خان ښځه څه ډوبه شي همدا به تا ویل که نه دا جینې څه وایي د هغې نه تپوس وکړه که نه ښه نه ستا دا جرأت چې تا په ما د پاسه بل واده وکړو خبردار که چېرې تا زما په خاوند لاس اوچت که که نه نو زه به تا الاله کم ښه نو ته به اوس ما لاله ما وروڼه یې کسابان دي په دې سټې حلاله که ښه چې روغه در پاتې نه شي شابش شابش هذه كورة عبادة كورة هذا خا شابش يوم ولا سبت غري ورق أخي هلا
دوړه بیوشه شوې دوړو مازغه ګنګس شو یا الله ته به وش کړ رام ولې ښه زما ورځم مشوره خان ماما له چې سمه مشوره دې راکړې وه بیا دې زه د مارو نه خلاص کړم اوس دې یو بل ټکئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره مشوره خان ماما ډیر زبردست سړی او ډیر زبردستې مشورې دې راکړې قسم دی منم دی والله لاس من لګاوه ښه مشوره خان ماما اوس د دې نه مخکې څه وکړم ته بل واده وکړه دا څه مشوره خان ماما زه ټیک ویم د لانجو نه به خلاص شي او که بیا ډېر ځان مشروطول غواړې نو زکاتونه ورکه خیراتونه ورکه او هغې نه پس الکشن ته ودرېږه نو دغه رنګ به ته منیسټر شي कोट बता रहे दरको सखिया सलाखाना वालेकुम सलाम خير سخير سلاخانا خير بخير سخير سلاخانا بخير سخير سلاخانا سخيار سلاخان زنده‌باد سخيار سلاخان زنده‌باد سخيار سلاخان زنده‌باد سخيار سلاخان څه سوچ کې لاړې نو مشوره خان ماما تا ټیک وې اوس به زه خیراتونه کوم زکاتونه به ورکوم بیا به الکشن ته ودرېږم او منیسټر به شم وې دا دواړه خو مخکې بېهوشه پرتې دي خدایه پاکه دې هم دغسې بېهوشه ساتې وګوره دې کور کې څومره خاموشي ده څومره سکون دی دا څه زما نوم مطلب اشنا دی او زما چې چرته مطلب نه نو هلته زه قدم نه ږدم دا زما څوک تربور پیدا شو سخیر سلاخان سخیر سلاخان اوس به زه سخیر سلاخان سره پخپله ملاویږم څومره خوب یو مقصد دی دا یوه وای دا هم لا ژوندی ده زما نوم سخیر سلاخان دی ډېر لوی لوی خیراتونه مې کړي خو که تاسو دواړه مړې شوئ که نه دومره لوی خیرات به کومه دومره چې دا سوا بابا نه واله تر چولي په جګۍ پورې به دا ټول خلک راغواړي مرحبا 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 الحمزة الخمسون دلته خو ډېر دي ستا ګلونه اهلا وسهلا سبحان الله مرحبا مرحبا
الخمسة الخمسون رشوا لأصحابنا رالم كل مخونا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم سلامنا وعليكم سلامنا. الخمسة الخمسون تاسو دلته اوسېدونه؟ غریبي ده، بس ګزاره کوي. تاسو مه کوئ فکرونه، تاسو له جوړ کم محلونه، ما سره ډېر دي درهمونه. مهرباني، ډېره ډېره مهرباني. زه ځم تاسو له څه یخ راوړم. دا یخ دي څه څیزونه؟ شربتونه، بوتلونه، اینه کې شرابونه او توبه 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 توبه. حرام دي دا څیزونه حاجي صاحب، دلته کې صرف او صرف ډانسونه. ولې ولدار صاحب تا ته پته نشته چې د فچواري لګېدلې ته مچه دې په غاړه اچولې ده او کوک روانې ولدار صاحب ما سره آل پاکستان لیسنس دی پرېږده لیسن مې سنونه په د فچواري کې لیسن یې چا راوستي دغه دی ولدار صاحب مله د دې میاشتې ته وګوره زه لاړې بریتو خو زه تر کومه به د قانون نه بچ کېږي الخمسة الخمسون الخمسة الخمسون. کراکور ماما ولا سوکه ما تري شوي الخمسة الخمسون دلته د هر چا غړ بریتونه زما د بریتو توهینونه دلته ټول پښتنونه او د ټول مدالتونه که نور دې څه وویل نو ګوره دلکونه الخمسة الخمسون روبۍ ته ځونه په ما دلته د خدای فضلونه او بیا زما دوه ښځونه په هغې به سکونه ګوره که تا سره نور کسانې هغه ګورونه او تاله به پکې کمیشن درکونه الخمسة الخمسون نمړه والله چې دومره مالدارونه چې تا به چې کړی نه یې سوچونه بیا خو راواچوله اسونه الخمسة الخمسون راځه اشنا راځه وایي د نن نه پس موږ دواړه خپلو کې رضا یو ټیک ده د نن نه پس موږ له خپلو کې اتفاق پکار دی او تا ټیک ویلي په اتفاق کې ډېر برکت وي اوس چې ارسلا خان کور ته راشي که نه نه ګورو به ورسره دا بالکل ټیک وي یو ځل د کور ته راشي نو ګورو ورسره یو کار نه کوو کم یو کار داسې کار کو خطرناک چې ته به دې خپل رور راغواړې او زه به خپل رور راغواړم بس ټیک ده
الخمسون ما سره ډیر دي درهمونه هم ریالونه زه نه اخلم پاکستاني نوټونه ما سره نشته پاکستاني نوټونه زه درنه غواړم اوټونه څوک یې ته زما نوم سخي ارسلا خان دی ګوجران زما په نامه باندې میخېله شي زمینداران زما په نامه باندې ګاڼې ګرځوي او عربیان زما په نامه باندې ویزې رالیږي مرحبا مرحبا د پاکي نه پلیته خدا نوم می فیاضې دی ورک می د ناستې ځای دی او دا بالخانه ده الخمسة الخمسون په پاکستان کې ارزان دي 3 سيزونه کم تشبمونه بریتونه او د نوم دپاره خیراتونه خاموش او شروع کوي ډانسونه راغلی منډهمونه ښه جي اول خو به دا راکئ دا زما نیمه خاني ده او اوس عرض دا دی چې زه راغلی وم چې تاسو به ټول وټونه ماله راکئ دوکړی والم باجې والم ښه او تاسو ټول به وټونه مال راکئ په دې خبرې راغلی وم د خدای په امان الخمسة الخمسون اوس په مال راکئ اجازتونه خبره واورو بیا به ښه درځي وکړل تاسو ټلیفونونه راځئ چې زونه مرحبا 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 د پاکي نه پلیته خدا اوس ماله راکوه قلم ملو بشي درته ستام سغم کول پکار دی وغوسه نه کې یو کپ چای خو وروړه په مزه وایه زما ګوره تیزه خبره په مزغو بدلېږي بیا راله غوسه راځي ښه یو پیاله چای خو وروړه وایي ستا نظر شمه ده وړمه شاباش دکسې خپلو کې خوږې خوږې خبرې کوئ لکه د خویند اوسئ نو هېڅ غم نشته او داسې په خیر ښه ټینډې شاباش بس خیراتونه مې شروع کړي دي د خیره سره د میاشت نیمه کې به زه منسټر شم بیا به تاسو د منسټر ښځې د منسټر او په فرنټیر هاوس کې به اوسئ تا به په الټو کې ګرځو او تا به په ټولي کې ګرځو څه ما په الټو کې نه نه مړې زه الټو جاز ته وایم جاز څه دا به په جاز کې ګرځې پروردګار نه 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 دواړو نه به هلیکاپټر اخلم دواړو نه ښه بس اوس خوشحاله یې ها ځه چای راوړه که نو دی ارسلا خانو ارسلا خانو ارسلا خانو وروره ارسلا خان خو کور کې نشته دی خاک ارسلا خان کور ته راغی وی مطلب اشنا راغلی و چې زمون خیرات دی هغې له راشه ښه ښه د وروره وبویم ورته خورې شیطانت ښه شی نه دی خو زما په خیال چې روزانه دی خاوند ځي او په ډمانو باندې هغه پیسې شیندي او زما په خیال چې اکالې ما ورځ ولرولو ستاسو شکل خطرناکې دا واوره دا څه زه ټیک یم د بریتو بدماش نه زه ډېره تنګه یم که د هغه نه دې خلاصه کړم
نو زه به ورتاله درکړم. که دا خبره ده نو بیا ته بېغمه شه او زه پوه شه او بریتو بدماش پوه شه. ودرېږه یو بله خبره درته کوم. دا مې په چا ډبۍ ښه بله څه خبره ده؟ زه ستا د دې کره کول او د دې بریتو او د تمانچې نه ډېره متاثره فهیمه؟ په ایمان که درته خاندمه ته زما په دې سترګو کې سترګې واچوه او وګوره. پیریان څومره خطرناک دي. نه وای خطرناکه وای دا په داسې چلو شو. څه تا غوښتم نو راغلم. ته ما غوښتې وې هغه یاد شو راته هر څه دې رانه خطا کړ. هغه میخه ده هغه به حلال کړي. بس ټیک ودرېږه خبره واوره. هغه ستا اوښې نه دی ارسلا خان حتی چې وله خور ورکړې ده هغه روزانه ډمو پسې ځي او ټولې پیسې په ډمانو باندې والوزولې. ته که په ما غزار کوې نو په ما باندې مه کوه. لاړ شه په هغه خپل اوښي ارسلا خان باندې غزار وکړه چا چې ستاسو ټول چې دولت په ډمانو باندې شیندلی دی. ځه ورشه. زما نوم مطلب اشنا دی او زه هر کار د خپل مطلب دپاره کوم. اوس به درته پته لګي ارسلا خانه چې د سره څوک بخېږي. په ما باندې دومره مه پرشېږه. که پرشېږې نو لاړ شه په سخي ارسلا خان باندې وپرشېږه چا چې ستاسو دولت ټول په ډمانو باندې والوزو. زما نوم مطلب اشنا دی او زه هر یو کار د خپل مطلب دپاره کوم. سخي ارسلا خان یا خدایا پاک دې ټوټه نه ده خوړلې. څه شی پیسې دې پکار دي؟ نو خبره څه ده؟ دا ګونګی څه وایي ټاپې؟ تا زموږ د خویندې دولت په ډبو باندې وشیندلو نیم نیخم. پام کوه ګزارونه کې څه نه ویني مې ما ته دا خو تا ته دا ویلي چا دي مطلب اشنا د هغه میخې حلالولو له تلو خیرات یې کړی و نو هغه راته وویل وده خدای ظالمه و لیونیه ټاپې هغه زما سیاسي دشمن دی. زه ډمې له پیسو لوټولو نه وتلی زه خو هغې نه ووټ غوښتو تللی وم. ما ته وګورئ هغه زما سیاسي دشمن دی ما ته هغه څه نشي ویلی نو تاسو یې دواړه راته بلبه کړي یې. او چې کله ما الیکشن وګټلو او زه منسټر شوم نو ټاپې تا له خو به یو کسابخانه کولاو او ګونګا تا له به ټیکې در کوم. ولیونو د هغې مه منئ. راځئ چې کور ته ځو چې روټۍ وخورو. خویندو همداسې ښکلې کټوۍ پخ کړي غوښه دې رالېږلې وه سهار کور ته یعنې چې اوس در پسې سپلی در وباسم که نه. راځئ چې ځو راځئ.
ورکه حلاله مې پې اسې دروغ یې درته ویلي دي ځان یې دنه خلاص کړی دی داسې اخواکه هغه سره یې د پیسې خپلولي ده او زما خو تربورې زړه مې در باندې خفه کېږي پیمانې زما کامیابي ستاسو کامیابي ده او زه چې کله کامیاب شم نو پوره 1,00,000 روپۍ به درله درکړم ها نو ما ته دروغ ویلو اوس بازار سلا خان ته وښیم چې د سیره څو پخېږي د شیشه کې زویا شپېلې چواله یا ولې ځوړن سر روانې و دې کتو د مطلب اشنا کمال ستا دا بریتونه سړونه دي نه په ما دې وس نه رسېدو نو زما هغه وخوته دې شیطانتو کو چې یو ګونګا دی او بل ټاپه دواړه اپاش دي یو ای او بل په جنګ او په محبت کې هر څه جایز دي دا مې لا ړومبی ګزارو وایم چې هر څومره ګزارونه را باندې وکړې که نه خو بیا به م دنه دا الیکشن زه ګټم او دا بریتونه بدله زه په دیزي وام په دیزي دا خدای په امان سهله چینګې چینګې کوئ چې دا الیکشن مې درنه اون نه ګټه که نه دا فیصله به راتلونکي وخت کوي چې بریتونه ستا خوا کېږي او که زما بریتو ولیا څه چل دی ولیا ته دا غډه مې نه ولې نه کډارېږي مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې نور دا غډه مې نه په کلار شه یعنې ښه بدله نه یې ګورې ښه دا برید ولې ما شو شاله پرېښي دي څه نو ما هم څه خوړول نه دي پرېښي زما نوم سخي ارسلا خان دی سخي ارسلا خان ګوجران زما په نامه باندې بیخي لشي زمینداران زما په نامه باندې ګاڼه ګرځي وسټینګ شما مدین ته چې د راکا کیسه دین ته پدې دې ځان سره راوستي ډېر هوښیارې بیا به ګورو مړه ځه ګونګا هغه بریتو په ما باندې تمانچه ریشتي و تمانچه اوس لاړ شه ګونګا ما له به د هغه بریتو سر راوړې ګنې خور دې زما را طرفه طلاقه ده ما نه څه کې اوس یې کونډه کې هغه ووژنه ورشه ورپسې اوس به درته پته ولګي بریتا چې ما دا کرکوله سې په مازدیګري نه دی ښی زما مټې مضبوطې دي مټې ولکه ته زما زوی ته نن نه پس ما نه کلم غواړې نه نه د نن نه پس کلنګونه او بریتونه هر څه ختم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ته غم مه کوه زه به سخي ارسلا خان ته وټکوم مطلب اشنا ولې خپه ناست دی ساعت د نسیلې وړې دی خپه ځکه ناست یم
सागरा नसीले ना तूफान उड़े दे आगा सिंगा आगा दासे जे जमायो तरबुल पैदा शवे दे सोको अरसला खान अरसला खान मख के बमा खैरातुना कोल ज़कातुना बमें मरकोल और उस आगा खैरातुना मरकई और ज़कातुना मरकई नो पदे के खफगान से खबर आदा तो खफगान खबर अश्ता कना जब आगा खैरातुना मरकई ज़कातुना मरकई नो ब्या खुद तबाह बर्बाद शो आगा सिंगा जब ब्या आगा खैरातुना मरकई ज़कातुना मरकई नो इलेक्शन तमागा उदरेगी नो ब्या खो माला सपोर्ट न राकई कना बिल्कुल बागा न गटी मशवरा खान सर मशवरा कवा आगा संगा आगा दासे लगता वक्त रानिस देखा الخمسون رهالونا درهمونا او دا كل مفهونا ما سره ډېر زیات دولت ډېر مالدار خو زه ناخلم پاکستاني نوټونه مکو فکرونه ما سره ډېر دي رهالونا الخمسون زما دي کړي تعویذونه زما دي حرام کړي دي خوبونه همدغه دي زمام حالونه راځه چې وکړو قسمونه نو بیا راواچوه لاسونه چې وکړو سوګندونه په موږ باندې وچلېږي ظلمونه ظلمونه کوي زما ټول کالي هم خرڅ کړل وګوره زما لاسونه خالي دي لاسونه دې خالي دي او لالا زما نه هغه کالي خرڅ کړي دي او شپه ورځ هغه ډمې سره ناست دي او لالا دې زله خو صرف حلال کا او رښتیا هغه کیمه کا او لالا او لالا حلال کا بس ختم کا چې بیغمه شو دي لالا ته داسې وکړه چې دننه پټ شه چې هغه راشي که نه نو زه به تا ته ووایم او لالا چې راشي ته پې کښېنه په خپله به مړ شي او لالا ته مور سره دننه پټ شه خو ډېر پرشېږه مه داسې نه چې ته هغه راشي ویې او واپس وتښتي زه ورشه پاسه زه لالا پټ شه بدې بله لالا لالا داسې نور خالي دروازه کې اوس به ورته پته لګي او لالا ته بیا بهر راووتې تا ته مو نه وي چې دننه پټ شه ته شا به شه اوس به راشي نه نو زه لالا دواړه خپلو کې ورنښلې هسې هم کسابان یې هسې نه چې ته په خپله یو بل کوتره کوې سخي ارسلا खाना دا څوک وې چې زما د انوم داسې په کیستونو کې هلې سخي ارسلا
خانه خدای ته خیر کې دا خوراته د خطرناکې پیریان ښکاري زما په خیال اوس یې درپسې پیریانو لګول سخي تخته سخي دا په تاسو شو ارسله خانه سم داسې ورزش کوم لږ دا ولې مې دغه شروع ویل چې سم شمه څنګه چل دی هغه اپریتو بدماش څنګه چل دی اوس یې تنګۍ راتنګۍ که نه ستا ډېره مهرباني اخو ما نه دومره معافیانې وغوښتې دومره معافیانې وغوښتې چې شمار یې نه و ولې نه زما نوم سخي ارسله خان دی ګجران زما په نامه باندې میخې لشي زمینداران زما په نامه باندې ګاڼې ګرځوي نور څه خدمت خو نشته بیبي نه نه زه به ورتاله درم او یا څه ووټ راکوي که طلاق راکوي ولې کیسټ دې ونغاته اوس آی لو یو دام زه تا سره مینه کوم ګوره بیبي صرف ووټ راکا دا ته څنګه سړی الخمسة الخمسون په پاکستان کې تش بمونه او بریتونه دا څه ګډې وډې وې د پاکې نه پلیته ښه ده ته ما چېرته لیدلی خو زه خیر پرېږده بس یو د عرب کې رحلونه په دوبۍ کې درهمونه او ماله دې وخوړل غوږونه په نورو کیسو دې نه پوهېږم په ما دې خرڅ کړي 2 کلاشنکوپونه ویزه به راته وکړي ګینې نو ګینې نو څه ځان له به جوړ کړي 2 قبرونه هلته به نه ریالونه وي نه درهمونه هلته به وي صرف ګروزونه پوه شوې که نه د پاکې نه پلیته ښه ده ګزرونه 2 قبرونه درهمونه شاباش ساګۍ در باندې شوې ده څه زه خو لا منسټر جوړ شوی دی او تاسو د منسټر د ښځې پیښې شروع کړې بالښتونه همداسې رانیولي دي پاسئ یو پیاله چای راوړئ پاسئ ما خو یو پیاله یې غوښتې وه سموار او کولر دواړه راغی نیم نیکم یارو کې یا د خدای ظالمانو یا قصابانو یا ګونګیانو بیا څه چل شوی دی ته بیا ګټه ملتلی وې ته د هغې نه منې کېږي نه قسم په خدای که د هغې نه پس ما هغه ډمه لیدلي یو ځل ورغلی وم چې ووټ مې ترې غوښتو بس تا به مونږ په کور کې تړو بسم الله الله اکبر الله اکبر یا خدایه دې ګونګا ته حکومت هم څه نه وایي بې لیسنسه توره ګرځوي لالګانو ډېر بد دی په کوټه کې ما ته وګوره یارو کې ښکته مې کوز که ما ته وګوره ما په کوټه کې بند نه کړي ګوره که زه په کوټه کې بند کړم نو مطلب شته به ګورې بلا مقابله الیکشن هغه به ما نه وګټي او ټول عمر به خوار ګرځئ ټول عمر پردی قسم خانه کې حلالۍ کې پرېږدی یارکه مکو مکو نن زما د لارې ازغې د لارې نه لرې شو زما مطلب دا چې اوس به زه الیکشن بلا مقابله ګټم مزې به یې چرچې به یې ټیکې به یې او سمبالول به یې مامے نہ مشورہ خان ماما میرے گم دو خسی بھی دی
نن خو دومره وټکولم دومره وټو داسې وچ وچ ټکونه یې راته پورته د مخ د حال مې تېنې هم لا درته ښودلی نه شم اکه شری خو پکې د کساب لور دا خو بدماشه ده په نه څه خبره چاړه راچوتېږي وای دا دې ډېر خوب چې د ما پورې دې ځان راورسولو ستا په مشوره مې دویم واده کړی مشوره خان ماما اوس راته وایي چې اوس څه وکړم که زما منې نو درېیم واده وکړه څه درېیم واده دا خو چې سړی په تیزابو کې اوسېږي مشوره خان ماما ټیک ده چې درېیم واده نه شي کولی نو بیا دا غوږ دې لږ رانږدې کړه ته دا پوره مشورې هم په غوږ کې ورکړې نه دې زه صحیح مشوره در کوم دله رانږدې کړه غوږ اوس خدای کړی ناکام دی په کور کې تباهي ده بس حاجي صاحب درې میاشتې شوې په تلو راتلو دې موږ له خپې ماتې کړې نور صبر موږ نشو کولی اصل خبره دا ده چې زه الیکشن ته ولاړ یم نو د هغه الیکشن په منډو ترلو کې یم او ستاسو ویزې پخوا شوي دي تاسو هېڅ غم مه کوئ کنې حاجي صاحب دا د بتک بابا وایي دوی ته ووایه چې د دوی ویزې شوي دي او که نه دي شوي ما د بتک بابا وایي تاسو ویزې را روانې دي خو لاره کې د جاز کې پټرول ختم شوی دی که نه تاسو ګوره داسې کار وکړئ ستاسو کار به بالکل وشي حاجي صاحب د دوی ویزې چې راشي دوی ته به فون وکړې چې به یې راشي او خپله ویزې ویسي انشاءالله ځه سوکیتا ورورا څنګه ویزه دې پکار ده طالب اسی درکو که څنګه دي سیبو ورورا څه شي دې پکار دي درهمونه دې پکار دي الخمسة الخمسون مرحبا برو خبره خواره کنه یا د پاکې نه پلیته خله خدای دې بیخته پاکې او پلیتې وباسي دا راته ووایه بریتو چې دا څوک دی دا د سخي ارسلا خان نه وښیدی که نه نو موږ نه څه غواړي ولې ته د هغه په مقابله کې الیکشن ته نه یې ولاړ څه تا پسې راستولی دی تا پسې الخمسة الخمسون الخمسة الخمسون مرحبا الخمسة الخمسون حاجي صاحب اوري خو ونه که نه خدای دې دې هم په توپ وولي او دا الیکشن دې هم خدای په توپ وولي مونږ اټونو موټونو ته نه ودرېږو وروره مرحبا یا الله شکر دی بلا و برکت یې نه و خو توره یې ډېره اوږده وه بریدو ستا راته هم پته ولګېده چې ته څومره تورزن یې ستا نه یې خو ټولې خورم والله که یوه ټکه د لم درکړم الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون مرحبا زمانه خو نه یارېږئ والله همدا ګونګا در پسې راولم بریدومه خبره دا ده چې تا له ستا ټولې روپۍ درکوم خو دا چړه نه دی دا چړه دا راپسې مه راوله ټیک شوه مرحبا الحلة الخمسون حاجي صاحب دلته ډېر خطرناک خلک اوسېدونه زه چې د دې ځای نه ځونه دې طرف ته ځونه راځه خرڅونه نه دا خپل سړی خواشا مانا غرق شدی چه شو گونگا نه دسری نشا دی خرکا دسری سیوا سری سب پریگا وکنا
او دې خدای والي بیا چرس کړي دي ورشي نو د جنګ په دوران کې څوک نشه کوي ورځه پې څه شو راځئ الخمسة الخمسون مرحبا مرحبا د پاکې نه پلیته ښه ده خیرات مې کړی دی نو بیا انتظار د سونه زه چې پې ورځونه او که نه اوس خوښ سم اوږیشونه الخمسة الخمسون راځه مرحبا 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 الخمسة الخمسون الخمسة الخمسون دا خطرناک خوبونه زمانه یې هېر کړ ریحالونه درهمونه خدایه پاکه ته مې جولۍ کې واچې خیرونه مرحبا 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 حاجي صاحب د مرحبا نه خبره وتونه زه خو درنه لاړم دوبۍ ته حاجي صاحب هلته کلپونه عیاشونه درهمونه او دلته تش بمونه ظلمونه خراب نیتونه اهلا وسهلا حاجي صاحب دلته د خلکو په ما باندې لعنتونه وهونه کینګ کانګ ولې جاړي ولې مامې نه جاړي ولې زه تباه شم دا باد کله وي زه غرق شم ما د خلکو ویزو زمانې اخیستې وه هغه عربي وتښتېده او ته پښتنو ته پرېښوې ته غم مه کوه مامې زما نوم هم سخي ارسلا خان دی راغلی خو هغه عربي پسې ومه خو خیر دی چې د خپې وویستې یعنې ډېر مې ډبولو ما ته وګوره مامې دوا کوه چې کله خدای زه منشتر کړمه که نه ستا دا ټولې لانجې به د خیره دا سخي ارسلا خانه وارئ انشاءالله مرحبا 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 نه ما ویل چې نور زیاتی هم در سره کړی و خوښ به یې شمه اترېږ عربي الخمسة الخمسون پام کوه چې ونه کې ډزونه زما کمزوري دیوالونه دا څه خیال و چې ته به دلته وګټې بوټونه زه به تا له اوس کاڼه کړم دا غوږونه الخمسة الخمسون ته به ما نه ګټې بوټونه دا ما شي اوده کړي دي بریتونه الخمسة الخمسون په ګولۍ دې ولګي دا اوټونه زه درته کومه سلامونه الله دې درکړي جنتونه ما معاف کړه زه درته کومه دا سوالونه بس ټیک ده ما معاف کړی خو سیده ځه دوبۍ ته سیده چې په شا ونه ګورې ګورې الخمسة الخمسون इलेक्शन में गठू मतलब बचना मतलब बचना जिंदाबाद ما ته وګورئ ګورې هغه دی مطلب اشنا روان دی ګورې अब د الیکشن کاغذونه خپل جمع کړي او زما کاغذونه به پاتې شي که په ما ناوخته شو ګورئ او که زه د الیکشن نه پاتې شوم منسټر نه شوم نو ټول عمر به همدغه کیلې خورئ نور هېڅ هم نشته ګوره بیا وګورئ دا اوازونه اورئ
دا وازونه خوري کنه ګونګره په وګړو چونه دا بشنا شن بغړو وزن به مطلب اشنا زنده‌باد دا ما څه چل کړی روکه دا زما د خیراتونو دا غټې روزي چې خوړلي دا مړي ژوندي درغلی یم جنازو له در سره تللی یم د کویدونو د ودونو جنجونو باندې در سره تللی یم او مطلب اشنا زنده‌باد زما نوم سخي ارسلا خان دی زما په نامه باندې ګوجران میخې لشي زمینداران ګاڼې ګرځي دا دوه مې ښځې دي او دا دوه مې اوښکې دي نه رښتیا اوښې دي او حج مې م کړی دی بیا دې دروغ شروع کړل نه زه هم باید له خو چې الیکشن وګټم په سرکاري خرچه ورځئ پې اټیک ټاپې نو په ما دې ټاپه ولګوله راتاو شي دغسې راتاو شي پام کو سر تی نیم نکی اوس پام کو چې غزارو نکی الیکشن نامه توبه پام کو الیکشن نامه توبه جلال نه نکی دغسې میل کا سپلیرانه وباسي نه یاره سپلیرانه نه وباسم زه ستا په مقابله کې الیکشن ته نه ودرېږم په عزت کې راته خپل سیټ پرېږدم خو زما یو شرط دی څه که منسټر شوې نو ماله به ټیکې راکړې بس منظوره ده کینکان ته به ښکته بس نیموی بیا نه هغه خپل بیلات ومنلو خو ځکه نه زما پات کې یو دوه ناري خو وه سخي ارسلا خان سخي ارسلا خان زه اوس ورخوشی شه زه ورځه شکر دی بلا و برکت دی نو مکو بلای مونږ ته نه دی راځې خوشه ته وایې که دیګ ته چا خپې لګولي